خبر ان واخواتها بل مرفوعاتنا خبر ده ان ده واخواتها او د ان چې کوم امثال لی اخوات نه مراد امثال لی حالانکه اخت خور ته وایو خور خو په حیواناتو کې موجودیږي دا میخه د دې سنډا خور ده دا غوا د دې غوی دا جنۍ د دې الګ خور ده دلته کې خو نه مې څنګه رالی خبر ده ان کې نو اخوات په معنا د امثال سره ده او امثال نه وي اخوات وي لکه ضرورو د خور په مابین کې کمال مشابهتي نو دارنګي د دې په خپل مابین کې کمال مشابهت ده کمال مشابهت ده نو بل د مرفوعاتنا خبر ده ان او د اخوات ده خبر ان مبتدا ده او د دې خبر محذوف ته اصل کې ده ومنه او بعد د مرفوعنا خبر ده ان او د اخوات ده اخوات په معنا د اشباه سره وهي او د اخوات سوقتي ان ده کأن ده لكن ده لیت ده او لعل ده او دیتا حروف مشبه بالفعل وي دیتا حروف مشبهه بالفعل وي ځکه چې دا د فعل سره مشابه دي لفظنم او معننم دا مشابه دي د فعل سره لفظنم لفظي مشابهت پس کې ده په ثلاثي او رباعي کې فعل ثلاثي مرادي لکه ضربا او رباعي مرادي لکه دحرجا دارنګ دې کې بعض حروف هغه ثلاثي دي لکه ان دا پاسل کې ده اننا او رباعیم دی لکه کأن لیکن دا رباعی ده نو په ثلاثیت او په رباعیت کې دا مشابه دي د فعل سره دارنګ په فعل کې ادغام راځي لکه مد پاسل کې ده مددا مد پاسل کې سو مددا دارنګ ان دا پاسل کې ده اننا نو لکه څنګه چې فعل کې ادغام کیږي دې کې ادغام شوی ده لکه فعل په آخر کې نون وقایه راځي ضربنی دارنګ دوی کې نون وقایه راځي اننی لکننی لیتنی نون وقایه لکه څنګه چې په فعل کې راځي د دې حروف سره نون وقایه راځي دا دې مشابهت لفظي او مشابهت معنوي دا ده چې دا ان او دا ان معنا تحقق ده دا ان او دا ان معنا تحقق دا لكن معنى استدرك دا كأن معنى تشابه دا ليت معنى تمنى دا لعل معنى ترجى دي كده فعل معاني پرات دي نو دي تخلق حروف مشبه بالفعل وي لمشابهتها بالفعل مشابهة لفظية ومشابهة معنوية أما المشابهة اللفظية فكما أن الفعل يأتي ثلاثيا ورباعيا فهكذا بعض الحروف ثلاثي وبعضها رباعي وكما أن الإدغام يأتي في الفعل فهكذا الإدغام موجود في هذه الحروف وكما أن نون الوقاية تلحق بآخر الفعل فكذا نون الوقاية تلحق بآخر هذه الحروف أنتم تعرفون اللغة العربية فمن ثم اليوم اخترت أن أدرسكم بهذه اللغة تعرفون اللغة العربية تسمى هذه الحروف بالحروف المشبهة بالفعل لأنها تشابه الفعل لفظا ومعنى أما المشابهة اللفظية فهي كما أن الفعل يأتي ثلاثيا ورباعيا فهكذا بعض الحروف ثلاثي وبعض رباعي وكما أن الإدغام يوجد في الفعل فهكذا رأينا الإدغام في هذه الحروف وكما أن نون الوقاية تلحق بآخر الفعل فهكذا نون الوقاية تلحق بآخر هذه الحروف هذه هي المشابهة اللفظية وأما المشابهة المعنوية فمعنى إن وأن تحقق ومعنى كأن تشابه ومعنى لكن استدرك ومعنى ليت تمنى ومعنى لعل ترجى فلهذه الحروف مشابهة بالفعل وللفعل عملان ده فعل دو عمل دي ده فعل
یو عمل اصلی ده او یو عمل فرعی ده. د فعل عمل اصلی دا ده چې ډومبنی معمول به مرفوع وي او دویم منصوب وي، لکه ضربا زیدن عمرا. ضربا زیدن دا عمل اصلی ده، ځکه فاعل مقدم په مفعول باندې فاعل. او یو عمل فرعی ده که یو طالب داسې وایي ضربا عمرا زیدن، ضربا عمرا زیدن، دا عمل فرعی ده چې ډومبنی معمول منصوب کې او منصوب مقدم کې په مرفوع باندې. نو د فعل څو عمل دي؟ یو عملی او بل عملی. اصلی عملی کم ده چې مرفوع مقدمی په منصوب باندې، او فرعي عملی څه ده چې منصوب مقدم کې. مونږ دغه حروفو ته د فعل عمل فرعي ورکړلو ځکه چې دا فروع دي، نو فرع ته مناسبي، ځکه دا په مشابهت کې د فعل په شان دي، او مشبه فرع د مشبه به وي. مشبه به کې قوت زیاتی، نه دی ته موږ هغه عمل فرعي ورکړلو، عمل فرعي مو ورته ورکړو. نو د دی ډومبنی معمول به منصوب او دویم معمول به ان زیدن عالم. ان زیدن عالم، نو د ان ډومبنی معمول منصوب دی او دویم معمول. او دا مذهب د بصریینو دی. مصنف د هدایت النحوی د بصریینو مذهب غوره کړلو. بصریین وی ان په دو اسمونو کې عمل کوي. ان زیدن قائمن، دی ان په زیدن کې عمل کو او په قائمن کې عمل کو. او کوفین وی چې نه، ان حرف ته او حرف ضعیف العمل ده او دی یو معمول کې عمل کوي بلکې نه کوي. ډومبني معمول کې دا عمل کو ان زیدن، او دا قائمن زړه په زړه ده، دا خبرو مکه زوړه دی کې عامل معنوي ده. کوفین وی دا حروف مشبه بالفعل حروف دي، او حرف ضعیف العمل ده، دا په یو معمول کې عمل کولی شي او په بل کې نشي کولی، او خبر کې عامل معنوي نو مکه زوړ د زړې وجې نه دا مرفوع ده. او بصرین وی چې نه، دی مشابه ده د فعل سره، نو فعل قوي العمل ده، نو مشابه ده قوي العمل بم قوي العملي. فعل قوي العمل ده، نو کوم شی چې د فعل سره مشابه وي هغه هم قوي العمل ده. دومره ده چې د فعل چونکې دوه عمل او یو عمل اصلي وو، نو موږ ورته عمل فرعي ورکو، ځکه چې مشبه فرع د مشبه به وي. زیدن کله صد کې زیات شجاعت خو په اسد کې موجود ده، او زید ورسره مشابه ده، نو دې وجه نه موږ ورته عمل فرعي ورکو. نو مصنف په دې ځای کې د بصریینو مذهب غوره کو. بصریین وایي د حروف مشبه بالفعل په دواړو اسمونو کې عمل کوي، ځکه وایي چې خبرو ان و اخواتها، اخوات نه مراد اشباه او امثال دي. وهي او دغه اخوات ان ده، کأن ده، لكن ده، لیت ده او لعل ده. او عبدالقهار ته دې باره کې شعر هم یاد ده، وایه شعر اسے میں در باندې خو ګمانو کو. شعر درته نه ده یاد؟ ان بأن كأن لیت لكن لعل ناسب اسمن درافع، ټولو ته یاد ده، عبدالقهار ته نه ده یاد. دا شعر به یادوئ. ان بأن كأن لیت لكن لعل ناسب اسمن درافع در خبر زد ما ولا. دا یاد کړه شپې نه دی درنه ګوره مخکې دي. کم طالب ته چې یو شی نه یاد نو د شپې کینی چېرې د خو د طالبانو نه کمې ما دی ته ګوره یاد دی وړو ته، او ما ته نه دی یاد، نو بیا علم په دې زده کېږي. خبرو ان و اخواتها وهي ان وكأن ولكن وليت ولعل. فهذه الحروف دغه حروف تدخل دا بداخليږي على المبتدا والخبر په مبتدا او په خبر باندې. دې ته نواسخ د مبتدا او د خبر هم وایي. دا د مبتدا او د خبر هغه ابتدا والے نسخ دې ته نواسخ د مبتدا او د خبر هم وایي. دغه حروف داخليږي په مبتدا او په خبر باندې. فتنصب المبتدا، دا بنصب فتنصب، دا بنصب ورکه مبتدا ته. ويسمى اسم ان، وغه ته بیا اسم د ان وایي، هغه ته به اسم د ان وایي. او که په ان باندې راغلی نو هغه ته بیا اسم د ان وایي. او که کأن پې راغلی اسم د کأن. دلته کې مضاف په مقدر ده، یو کلمه په مقدر کې. ويسمى اسم ان واسم اخواتها، یوازې ان خو نه ده که نه. نو که د ان نه پس راغلی
نو اسم د ان شو که ان نه پس راغلی او که لکن نه پس راغلی نو داس پته پریخي دي دا خبره. وترفع الخبر او دا برفع ورکوي خبر ته ويسمى خبر ان او دې ته به خبر د ان وي یا خبر د اخواتو خبر د ان خبر د کأن خبر د لکن خبر د لیتا خبر د لعل. فخبر ان پس خبر د ان واخواتها هو المسند دا مسند ده بعد دخولها پس دخول د دینا هو المسند بعد دخولها دا به مسندی پس داخل دو د یو دغه حروفونه او مراد د اسناد نه اسناد جدیده ده مراد د اسناد نه نو ان زیدن قائمون کدا قائمون خو مکتم مسندو لیکن هغه د مبتدا مسندو اوس اسم د ان لپاره مسند شو د اسناد جدیده ده د بصریونو په نسبت باندې اسناد جدیده ده د ان د وجه نه اوس د مسند شوی ده ځکه د ان لپاره دا زیدن اسم ده او دا قائمون یا عالمون د هغې لپاره مسند ده. هو المسند بعد دخولها پس دخول د یو دغه حروفونه دا هو المسند په معنا د جنس ته په منزله د جنس ته پار تعریف کې لابودي وي د جنس او د فصل نه نو دا المسند ټول مسندات ته شامل له څومره مسندات چې په دنیا کې دي ټول ته شامل له لیکن چې وي بعد دخولها ټول ته وطن ځکه چې هغه مسند د نورو د وجنه دي او دا مسند د حروف مشبه بالفعل له وجنه مسند دي. په دې باندې اعتراض ده چې بعد دخولها کې دا د ها ضمیر راجع ده ان او د ان اخواتو ته ها ضمیر راجع ده ان سمانه دا ټول به داخلين او الا به خبري یو طالب ادا شوی ان كأن لیتا لكن لعل زیدن عالم دا ټول پیراولي نو استاد عبارت ته معلومیږي موږ او ظالما دلته مضاف مقدر ده په عربی ژبه کې همیشه مضاف مقدر راځي لکه واسأل القرية واسأل سمنا واسأل اهل القرية د کله نه څوک تاسو کوي دیواله هغه زید کم دی کله خو دیوالونو نه عبارتي مراد نه ما فی الکلی ما فی الکلی ما فی الکلی سوکی خلقی واسأل القرية واسأل اهل القرية نو بعد دخولها يعني بعد دخول احد هذه الحروف بعد دخول احد هذه الحروف چې د دې حروف نه یو په ور داخل شي دی اواز ان زیدن قائم نو دا قائم مسند ده ان زیدن قائم دا قائم مسند ده لكن زیدن قائم دا مسند ده نو لفظ دا احد دلتا مقدر ده نو دا هو المسند په منزله د جنس ده دنیا کې چې څومره مسندات دي ها نو کاغه خبري هغه تم شامل ده او کاغه خبر د کانه هغه مسند ده خبر د کانه مسند ده او دارنګ ما ولا مشبهتين کې مسند را دي لا التي لنفي الجنس کې نا ټول ته وتل بعد دخولها چې دای په داخلي چې دای په داخلو نه نور مسندات ته هغه وتل لك ان زيدا قائم لان حرف ته د حروف مشبه بالفعل نه اسم منصوب خبر مرفوع غواړي ترکیب پیدا سکے ترکیب ګور یادوي ان حرف ته د حروف مشبه بالفعل نه اسم منصوب خبر مرفوع غواړي زیدن اسم د انه قائم خبر د ان سره د اسم د خبرنا جمله اسمیه خبریه شولا جمله اسمیه خبریه شولا وحكمه او حکم دغه خبر د حکمه ضمیر راجع د خبر ته یعنی اصل مرتبه په دغه خبر باندې داده فی کونه مفردا کچردا مفرد وی یا جمله وی یا معرفه وی یا نکره وی پشان د حکم د خبر د مبتدا ده خبر د مبتدا کې چې کوم خبرې د طالبہ یاد کړې دي ټول هم دقه ده کې بیا لام درلا کا او زور سبق راواړه خبر د مبتدا لپاره چې کوم خبرې ضروری وي ټول خبرې هم دقه ده کې دي بیا درته نه ذکر کوم ته د نحوی طالبې سوړو کې خونی روټۍ ته حقوقو نه وي یو وړو کې ماشوم نه هغه کوکو ډوډو وي نو مور هغه سره بیا ډېره خواري کوي لیکن چې لک لوی شي بیا ورته خبره یو ځل کوي بیا دوباره نه کوي نو دی وجنه درته وایي طالبہ په خبر د مبتدا کې چې کم گردان مې درته کړی و هغه یو ځل بیا وګوره زما زړه دور اوس نشته